سورة البقرة شپیتم نمبر آیتنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ اسْتَسْقَى موسیٰ او کله چې اوبه غوښتلې موسی علیه السلام لقومه د خپل قوم دپاره فقلنا نو موږ وویل اضرب ووهه بعصاک الحجر کاڼی په خپله همسه فانفجرت منه پس روانې شوې د هغې نه 12 عینه 12 چینې قد علم کل اناس وپېژندلو هر قوم مشربهم خپل د څښلو ځای کلو خورئ واشربو وڅکئ من رزق الله د الله د رزق نه ولا تعثوا فی الارض او مگر ځئ په ځمکه کې مفسدین فساد کوونکي وإذ قلتم هر کله چې ویل تاسو یا موسی ای موسی علیه السلام لن نصبر موږ به هرګز صبر نه علی طعام واحد په یو قسم خوراک باندې فادع لنا پس دعا وکړه موږ دپاره ربک د خپل رب نه یخرج لنا چې پیدا کړي زموږ دپاره مما تنبت الارض کوم څیزونه چې راټوکوي ځمکه من بقلها لکه ساګ وکثائها او بادرنګ وفومها او غنم وعدسها او مسور وبصلها او پیاز قال ویل موسی علیه السلام اتستبدلون آیا تاسو اخیستل غواړئ الذي هغه هو ادنی کوم چې معمولی دی بالذي په بدله د هغې کې هو خیر کوم چې غوره دی اهبطو لاړ شئ مصر یو ښار ته فإن لکم هلته به وي تاسو دپاره ما سألتم کوم چې تاسو غواړئ وضربت علیهم واچولی شو په دوی باندې الذلة ذلت والمسکنه محتاجي وباءوا بغضب من الله او هغوی اخته شول د الله په غضب کې ذلک بانهم دا په دې وجه چې هغوی کانو یکفرون انکار کول بآیات الله د الله د آیاتونو ویقتلون النبیین او قتلول به نبیان بغیر الحق په ناحقه ذلک بما عصوا دا په دې وجه چې هغوی نافرماني وکړه وکانو یعتدون او حد نه به زیاتېدل